اسیټزلاماید ستاسې که په یاد وي پروکسیمل کانولیټډ ټیوبول کې دلته یو انټیپوډ موجود و چې هغه هایدروجن د باندې راایستی دا پروکسیمل کانولیټډ ټیوبول کې دا لیومنس او دا بلډ ګوري دلته یو انټیپوډ موجود و چې هایدروجن د باندې راایستی او سودیم یې دننه بیوي دا هایدروجن بیا د بایکاربونیټ سره کوم بایکاربونیټ دلته فلټر کېدی د هغه سره یو ځای کېدی هایدروجن د بایکاربونیټ سره یو ځای کېدی صحیح سو آفرین کاربونیک انهایډریز انزایم انهیبیټرز دی اسیټزلاماید نو دا چې سره یو ځای سوی وایي کاربونیک اسید جوړېدله H2CO3 جوړېده دا بیا په کاربن ډای اکساید او اوبو باندې تجزیه کېدل دا چا تجزیه کوي کاربونیک انهایډریز انزایم دغه کاربونیک اسید په کاربن ډای اکساید او اوبو باندې تجزیه کوي دا کاربن ډای اکساید او اوبه بیرته سیل ته تلله کاربن ډای اکساید او اوبه په سیل کې بیا سره یو ځای کېدلې دلته بیا کاربونیک انهایډریز انزایم اکټ کوي تر څو دوی دوه سره یو ځای کې کاربونیک اسید جوړوي کاربونیک اسید بیا په بایکاربونیټ او په هایدروجن باندې تجزیه کېدی هایدروجن بیرته دې سرکل ته داخلېدی او بایکاربونیټ بلډ ته تللی اوس اسیټزلاماید دغه کاربونیک انهایډریز انزایم نهي کوي دا کاربونیک انهایډریز انزایم چې دی دغه نهي کوي اسیټزلاماید صحیح سو نو دا چې نهي کوي دغه سرکل دغه بایکاربونیټ چې راځي د هایدروجن سره یو ځای کېږي بیا تجزیه کېږي بیا دننه حجرې ته ځي حجره کې بیا سره یو ځای کېږي بیا تجزیه کېږي بیا بایکاربونیټ بلډ ته ځي او هایدروجن بیا سرکل ته داخلېږي دلته اسیټزلاماید کاربونیک انهایډریز نهي کوي نو دا سرکل خو ځي د منځه صحیح سو نو دا چې د منځه لاړې دا سرکل چې د منځه لاړې نو چیش کېږي بایکاربونیټ په یورین کې ضایع کېږي که نه بایکاربونیټ په یورین کې ځي په یورین کې چې بایکاربونیټ ولاړې د یورین پی ایچ به سره کمي بایکاربونیټ چې په یورین کې زیات سو پی ایچ به سره کمي ډېر به وي که به نه وي ځکه بایکاربونیټ بیس دی بیس د پی ایچ سره مستقیما متناسب دی پی ایچ به زیات وي صحیح سو ورسره دا سودیم مخکې دننه تی دا سودیم هم اوس نشي تللی ځکه د اکسچینجر وظیفه کمیږي سودیم هم د باندې ورسره وځي د دې سره اوبه هم د باندې وځي نو یورین زیات وځي یورین چې دی هغه زیات وځي اوبه وځي بایکاربونیټ وځي نو ما مخکې درسو کې درته ویلي وه کله چې پی ایچ زیات سو د کډني سټون هم جوړیږي یاد مجھے د یورین کې چې پی ایچ زیات سو نو سټون هم جوړیږي کډني سټون هم جوړیږي صحیح سو سر مو خلاص په دې باندې ځواب لږ ژر راکوي ځکه چې بیا کلاس دغه کېږي نو وخت خلاصېږي بایکاربونیټ زیات په یورین کې ضایع کېږي بایکاربونیټ پی ایچ زیاتوي او سودیم هم ضایع کېږي اوبه هم ضایع کېږي یورین زیات ضایع کېږي او پی ایچ د زیاتوالي له کبله سټون هم جوړیږي د دې میکانیزم ما درته ویلي اوس راځي په های الټیټیوډ کې چې څوک ولاړ سي لوړ ارتفاعات ته پورته سي هلته د اکسیجن اندازه کمه وي اندازه د اکسیجن هلته کمه وي هلته کم وي نو بدن هایپر وینټیلیشن کی هایپر وینټیلیشن له وجې څخه دی کوشش کوي چې اکسیجن کم سوی دی نه ډېر زیات اکسیجن واخلي د هغه سره کاربن ډای اکساید زیات د باندې وځي که نه
د هغه سره کاربن ډای اکساید زیات وځي د باندې که نه وځي. آفرین. نو کاربن ډای اکساید چې د باندې ډېر ووتی بدن کې کم حالت رامنځته کوي؟ بدن کې کم حالت رامنځته کوي؟ الکلوزیز. کم الکلوزیز؟ ریسپایریټري الکلوزیز رامنځته کوي. ریسپایریټري الکلوزیز رامنځته کوي. صحیح شو؟ ریسپایریټري الکلوزیز رامنځته کوي. الکلوزیز رامنځته شو. الکلوزیز معنا اسید کم سوی دی او د الکلی اندازه چې د بیس اندازه ورته زیاته شوه. چې اسید کم شو د بیس اندازه ورته زیاته شو. نو اوس موږ اسیټوزلاماید ورکوو. دې مریض ته اسیټوزلاماید ورکوو تر څو په کډني کې د بیس ری ابزورپشن مخه ونیسي. تر څو په کډني کې د بیس ری ابزورپشن مخه ونیسي. د بیس ری ابزورپشن مخه چې ونیوله اسید بیس ورته رامنځته شي. نو په دغه میکانیزم سره هغه مریضان ته چې های الټیټیوډ سیکنس ولري هغوی ته موږ اسیټوزلاماید ورکوو. هغه مریضان چې میټابولیک الکلوزیز ولري اسیټوزلاماید ورکوو ځکه نه غواړو چې نور بیس راسي. ځکه آلریډي میټابولیک الکلوزیز دی بایکاربونیټ اندازه زیاته ده. هغه مریضان چې ګلوکوما ولري هغه ته موږ اسیټوزلاماید ورکوو. ګورئ ګلوکوما دا په هغه درس کې هم بیا هلته وایو صرف دونه په یاد ولري چې په سترګه کې لینس چې دي یو ډول فلویډ دی هغه ته اکویس هیومر وایي. دا په سترګه کې بیا وایو صحیح دي. د اکویس هیومر وظیفه دا ده چې خو لینس په دوی کې د لینس په شاوخوا راګرځېدلي او بل دا د لینسز ته د غذا ورکوي او بل د سترګې پریشر دوی ساتي. د سترګې پریشر دوی ساتي. نو دغه اکویس هیومر اندازه چې زیاته شوله یو میکانیزم دا د اسیټوزلاماید چې موږ هلته ورکړو هلته کاربونیک انهایډریز منع کېږي د اکویس هیومر هغه سیکریشن چې دی کمیږي. دا په سترګه کې وایي هلته بیا ښه سر خلاصېږي. دلته مې صرف یو یادوري درته وکړه. نو د ګلوکوما او مریضان ته په دې خاطر ورکوو چې د اکویس هیومر اندازه کمه سي یا د هغه پریشر چې زیات شوی دی د اکویس هیومر د زیاتوالي له کبله هغه بیرته نارمل سي. صحیح شو؟ بل هغه مریضان چې ایډیوپیتیک انټراکرانیل هایپرټنشن ولري هغه مریضان چې د سی اس اف اندازه یې زیاته وي. نو سی اس اف اندازه چې زیاته شوه څه شی رامنځته کېږي؟ سی اس اف چې زیات شو سی اس اف چیرې دي؟ په سب اریکناید سپیس کې سی اس اف دي. دلته چې دا زیاته شوه اندازه نو پریشر زیاتېږي. پریشر چې زیات شو موږ اسیټوزلاماید ورکوو تر څو دغه د سی اس اف اندازه ورته کم سي او پریشر کم سي. صحیح دي؟ نو آفرین. انټراکرانیل پریشر چې دی په کموو یې موږ په اسیټوزلاماید باندې د سی اس اف اندازه زیاته شوي هغه موږ کموو. ښه سایډ افیکټ یې څه شي دي؟ په میکانیزم او په یوزیج مو سر خلاصو. میکانیزم او یوزیج مو سر خلاصو. کاربونیک انهایډریز انهیبیټر دی. دی سودیم بایکاربونیټ ډایوریسز رامنځته کوي او د ټوټل باډي الکلینایز یورین به ضایع کېږي او دې کې پی ایچ هم زیات پی ایچ زیات وي. ما مخکې درته ویلي وو چې کډني سټون جوړېږي. کلسیم فاسفیټ کډني سټون جوړېږي. هغه یو سایډ افیکټ دی. صحیح شو؟ او بیا مې درته وویل په های الټیټیوډ کې په کوم میکانیزم سره موږ اسیټوزلاماید په کوم میکانیزم سره اکټ کوي. میټابولیک الکلوزیز کې انټراکراینل پریشر چې زیات شوی په هغه کې څنګه کوم میکانیزم او په ګلوکوما کې په کوم میکانیزم کار کوي. اوس راځو سایډ افیکټ ته. سایډ افیکټ کې ګورئ په پروکسیمل کانولیټډ
ټیوبل چې کوم د پروکسیمل رینل ټیوبولر اسیډوزیز و هغه کوم ټایپ و ستاسې په یاد دي کوم راته ویلي نام لري کوم ټایپ و د پی سی ټي کې چې کوم اسیډوزیز رامنځته کېدی هغه کوم ټایپ و پروکسیمل رینل ټیوبولر اسیډوزیز آفرین ډاکټر صاحب روبینی ټایپ 2 په ټایپ 2 کې یو ډیفیکټ رامنځته کېدی چې بایکاربونیټ په پروکسیمل کانولیټډ ټیوبول کې نه ری ابزرو کېدی په یاد مو دی نه نو په پروکسیمل رینل ټیوبولر اسیډوزیز هغه مریضان چې پروکسیمل رینل ټیوبولر اسیډوزیز ولري هغه ته موږ اسیډوزلاماید ورکولی شو هغوی الریډي بایکاربونیټ په دغه کې نه ری ابزرو کېږي په پروکسیمل کانولیټډ ټیوبول کې نو هغه ته موږ اسیډوزلاماید ورکولی شو نیسو ورکولی آفرین نو په پروکسیمل رینل ټیوبولر اسیډوزیز کې اسیډوزلاماید نشو ورکولی او دا مریضان چې دي ډېر زیات یورین د دوی لاس کېږي یورین چې لاس د بدن باډي واټر چې دی هغه لاس کېږي واټر چې لاس نو نمنس به وي په ایکسټریمیټیز کې به نمنس رامنځته کېږي بله خبره دا ده اسیډوزلاماید په دوامداره توګه سره په بدن کې کم حالت ساتي اسیډوزیز حالت ساتي که نه ساتي په دوامداره ډول سره اسیډوزیز میټابولیک الکلوزیز کې موږ ورکوو نه اسیډوزلاماید نو اسیډوزلاماید په دوامداره توګه سره چې موږ ډېر یوز کوو د هغه د یوزیج څخه د یوریا سایکل کې د امونیا بریک ډاون زیاتیږي د امونیا بریک ډاون چې دی په یوریا سایکل کې ډېر زیاتیږي د امونیا بریک ډاون چې زیات سو او هم یو دا کې چې یوریا سایکل کې د امونیا بریک ډاون زیاتی او بل د امونیا د اکسکریشن څخه مخنیوي کوي NH3 چې په هغه پروکسیمل کانولیټډ ټیوبول کې د سیکریټ کېدی او بیا په کلیکټینګ ډکټ کې بیا د هایدروجن سره یو ځای کېدی امونیم یې جوړوي بیا په یورین کې تلي په یاد مو دی هغه نه نو د اکسکریشن چې دی هغه مخه نیسي یوه خبره او د امونیا بریک ډاون زیاتوي نو امونیا په وینه کې زیاتیږي نو NH3 ټوکسیسیټي رامنځته کوي NH3 ټوکسیسیټي په داسې شکل سره رامنځته صحیح شو دا بل ساید افیکټ دی بل دی سلفا ډرګ دی نو سلفا هغه چې سلفا الرجي ولري هغه مریضان ته باید دا ډرګ ورنه کول شي بل چې دی اسیډوزلاماید هایپوکلیمیا رامنځته کوي څومره بایکاربونیټ ضایع کېږي د هغو سره د پروکسیمل کانولیټډ ټیوبول هغه بایکاربونیټ د ځان سره پوتاشیم هم ضایع کوي نو هایپوکلیمیا رامنځته کېږي صحیح شو او بل مې درته وویله چې پروموټس کلسیم پوتاشیم سټون فارمیشن صحیح شو پی ایچ زیات شو د هغه له وجې څخه کلسیم پوتاشیم سټون فارمیشن زیاتېږي د پی ایچ په خاطر نو اسیډوزلاماید causes acidosis دا همیشه په یاد ولرئ اسیډوزلاماید causes acidosis